پرون نه ولاړم شل دیناره مې رستی د کور ته م ننوځم ما هغه چهره لیدلې دا ډېره نوراني چهره وه ډېره بابرکت چهره وه ما ته دروغجنه چهره نه ښکاره کېده هغه چهره چې ما ولیده ما ته پته ولګېده چې حق و سچ پیغمبر دی ما ته په خوب کې کلمه وویل زه الله تبارک وتعالی مسلمان کړم ټول شوق سره سبحان سوال کول ډېر ګران کار دی زما محترمو یو مسلمان دروازې ته ودرېږي او ته سوال کې داسې که نه سوال ډېر ګران کار دی یو بزرګو نو دا خبره منځ کې خطه کېږي خو د سوال خبره کوم یو بزرګ باندې ډېر زیات فقر راغی ډېره غریبي وه پې خو هغه بزرګ عاشق رسول و د نبی علیه السلام مبارک سره ډېر عشق او د چا چې عشق د نبی علیه السلام مبارک سره نو هغې بیا په خوب کې انتظام کوي نبی علیہ السلام ولا بیا په خوب کې انتظام کوي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده ګوره نبی علیہ السلام فرمای من رآنی فی المنام فقد رآنی ځکه فإن الشیطان لا يتمثل اے لا يتشکل فی صورتی د ما شکل شیطان نشي جوړولی نبی علیہ السلام وایي دغه بزرګ شپې له اوده شه خوب کې ولا آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه ټول وایه صلی الله علیه وسلم په اوچت آواز وایه صلی الله علیه وسلم داسې اواز چوک سره سبحان الله وایه داسې خوند کوي ایمان پکار دی جی زما وایي هغه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی ورته وایي ولې خفئ د الله رسول فقر دی را باندې غریبي ده او پیسو ته ضرورت دی نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل پلان کې محله کې یو مجوسي ولاړ دی او هغه ته ووایه چې محمد نومې یو کس دی او هغه رالیږلم ماله 10 دیناره راکړه دی چې د خوبه راپاڅېده وایي چې څنګه راپاڅېده وایي یاره دا څنګه کیدی شي یو مجوسي زموږ پیغمبر کوم دی نه پیژني چې زه به د مجوسي در ته ودرېږم او لاس پنیسم دا خو ډېر ګران کار دی چې ماله پیسې راکړه ډېر ګران کار دی څنګه به چاته ودرېږم بیا تکلیف وجي شپې له بیا آینده شپې له اوده شو بیا وله آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی وایي ما تا ته ونه وې چې ورشه او هغه به پیسې درکوي ما ورته ویلي دي وایي دستی کې راویښ شوم او منډې مې والې ما وایي نبی علیه السلام مبارک چې کوم دی نو غوسه شو چې منډې مې والې خو بیا هم خواله نه وردم ما وویې سوال ډېر ګران کار دی چاته لاس نیول چې پیسې راکړي او بیا د خوب معامله شوه مجوسي به یا خوب مني یا نه دا زه تا ته د خپل پیغمبر معجزه وایم جي وایي لرې ولاړم چې مې وکتل محله کې لږ مې سر وردن نه که چې مې وکتم مجوسي د خپل کور مخې ته ولاړ دی او لاس کې دینارونه او شرفې نیولي ټول سبحان الله ووایي ما وی خواله په یره یره باندې ورلم خو بیا مې ورته غږ نه کو ما ته وی هلکه ته پلان کښېنې ما ورته وی یمه که نه ما ته وی لاس دې خوا که لاس مې ورخوا که اشرفې پکې راله کېښودې چې اشرفې کېښودې ما اشرفې نیولې وې ملامت هم خو مجوسي مې ولیده لږ ساعت کور ته ننوته لاس نه مې ونیو ما ورته وی وایه ته خو غیر مؤمن مسلمان هم نه مجوسی او بیا نه خدای منې او نه رسول منې د اور عبادت کې وایا تا ته څنګه پته ولګېده چې ما ته د اشرفو ضرورت دی هغه ورته وی ما ته پته نه ده لګېدلې ما ته به پته څنګه نه لګي او زه مجوسي یم زه مؤمن یم ما ته په خوب کې د مؤمنانو پیغمبر راغلی ما ته کلمه ووې او ما ته ووې چې زما یو کس دی زما یو خادم او غلام دی هغه ته د پیسو ضرورت دی بار وله روزه پیسې وله رو باسه قسم دی پرون نه ولاړم 10 دیناره مې رستی دی کور ته م ننوځم ما هغه چهره لیدلې دا ډېره نوراني چهره وه ډېره بابرکت چهره وه ما ته دروغجنه چهره نه ښکاره کېده هغه چهره چې ما ولیده ما ته پته ولګېده چې حق و سچ پیغمبر دی ما ته په خوب کې کلمه وویل زه الله تبارک وتعالی مسلمان کړم ټول شوق سره سبحان هغه دینارونه یې ورکړه زما محترم نو هغه وی سوال مې نه شو کولی څنګه به مې مجوسي ته لاس نیو خبره مې کوله چې سوال ډېر ګران دی صحابي خپل